خواخې دا سوچ کوي چې ما د زوی له واده وکړو دا زوی رانه د ښځې بوتلو قبضه یې کړه. ښځه وایي خاوند چې کوم سلطنت دی دا زما دی. ښځه هم په خپل ځای ټیک ده او خواښ هم په خپل ځای ټیک ده. توړه دی په منځ کې ښځه هم ټیک ده او خواښ یې هم ټیک ده. خواښ یې ځکه ټیک ده چې هغه ماشوم راغټ کړی دی، بیا یې له واده کړی دی. ښځه په دې لحاظ سره ټیک ده چې د ښځې هم یو قرباني ده، خویندې پرېښي، رونې پرېښي، مور او پلار راغلی. دلته یو فلسفي ده، ټیک شه. هغوی دوی د دې په منځ کې یو کنفلکټ، د دې کنفلکټ په وجه زموږ ډېر زیات جنریشن ډرین شو. که یو مور دا سوچ وکړي یا یو ښځه چې که دا سلطنت زه ځان ته راکاږم چې بس ته صرف زما یې، نو ته خو بس حده پورې یو ویل سکسیډ، خو هغه ستا اولاد چې کوم ستا نه پیدا دی او هغه تا ته ګوري، نو سبا چې ته هغه له ښځه وکړې بیا دا ستا سره دوباره د خواږې په صورت کې بیا کېږي چې څه کارې هغه برې به. ایګزیکټلی پکار څه دي؟ صبر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امین مشال او علیم شاه خلجی ستاسو په درانه خدمت کې د یو بل ډیر مهم پودکاسټ سره حاضر دي. زمونږ ټولنه مخ په وړاندې نه ځي، په انګریزۍ کې ورته ګروت وایي. مونږ د ډیرو ستونزو ښکار یو، هر تن سره یوه قیصه ده او که څومره هم زمونږ په کار روزګار کې اخته خلک دی ناغي په هغه ځای ولاړ دي. زمونږ په کورونو کې شخړې ډېرې زیاتې دي، په وړه وړه خبره باندې جنګونه دي او د هغې نه بیا ډېرې زیاتې لویې مسلې جوړېږي. دا یوه داسې مسله ده چې دا د هر کور مسله ده، دا د هر واده کړي او ناواده کړي مسله ده. په دې خبره کول ډېره زیاته ضروري وه، ځکه مو علیم شاه خلجي صاحب په دې مجبوره کړ چې نن را سره په پودکاسټ کې په کورنو شخړو او زمونږ د دې ټولنې د مخ په وړاندې نه تلو په وجوهاتو باندې خبرې تېرو کړي. علیم شاه خلجي صاحب ډېره زیاته مو مننه کوو او زه خوشحالېږم په داسې چې نه صرف دا چې ستاسو مخې ته زلمي ولاړي او هغوی ته یوه لارښودنه کوئ، بلکې د کور دننه چې څومره مسلې دي هغه که د مالګې نه راشروع شي او د ذایقې پورې پکې دغه قیسې قطارې راځي، نو تاسو په هغې باندې هم یو ډېره زیاته ژوره پوهه لرئ. زما لومبۍ پوښتنه همدغه ده چې زمونږ کورنۍ شخړې او بیا زمونږ د ټولنې مخ په وړاندې نه تله دا وجوهات څه دي؟ دې کې د قدرت یو نشاني ده، دې ته کتل پکار دی. د الله د ټولو نه خوښ انسان هغه دی چې هغه جوړ راولي او دا ټول د الله چې د څونو نه زیاته لعنت په کوم شي کې انسان ورېږي، نو هغه د ټول سبب چې کوم سړی ګرځي. صحیح. شیطان چې وایي د ماښام کې د خپلې چیلې ټولې راغونډې کړي، نو شاباسي هغه انسان له ورکوي چا چې توړ راوستی، چا چې کور مات کړی دی، چا چې توړ راوستی. غیر چاپېره د دنیا کې وګورئ، په هر سیسټم کې، په هر شیز کې که هغه ظاهري وجود د هغې موجود دی، په دې کې به جوړي، که جوړي دا به مخ په وړاندې ځي، که جوړ نه وي دا به یا ولاړي او یا به دا لاندې ځي. صحیح. ما مخکې په دې ډسکشن کړی چې موږ د یو داسې شخړې ښکار یو چې موږ په یو نامعلوم حالت جنګ کې پراته یو. نامعلوم حالت جنګ. او په دې لکه په کالجونو کې، په سکولونو کې، په یونیورسټیانو کې په دې خبرې نه کېږي. په دې کېږي هم نه. په دې چا کتابونه هم ډېر کم لیکلي دي. لکه زموږ په معاشره کې په یو کور کې دننه چې کم کنفلکټ دی، یا په یو معاشره کې په یو قوم کې دننه کم کنفلکټ دی، یا په صوبایي سطح باندې کنفلکټ او بیا ملکي سطح باندې کنفلکټ، نو دا په بره لیول چې څونه غټې شخړې دي که دا ختمول غواړئ نو لاندې نه به راخیږو، د یو کور نه به سټارټلو. څنګه؟ یو کور به جوړو، کورونه جوړ نه دي، مات دي. په داسې حالت جنګ کې دي چې ښکاري نه، خو عدالتونه هم لګېدلي دي اور دې موږ احساسي طور باندې نیولي یو. خواښې دا سوچ کوي چې ما د زوی له واده وکړو دا زوی رانه د ښځې بوتلو، قبضه یې کړه. ښځه وایي چې دا خاوند چې کوم سلطنت دی دا زما دی. نو خواښې او انګور خپلو کې سره په ټسل کې رالل، they're not in peace. دا په جوړ کې نه دي،
دا څه ناڅه ځای کې په داسې توړ کې دي لہذا معاشره کې دننه د هیپینس لیول کم دی ښکاري نه خو په توړ کې دی ښځه هم په خپل ځای ټیک ده او خواښ هم په خپل ځای ټیک ده نو توړ دی په منځ کې ښځه هم ټیک ده او خواښ یې هم ټیک ده ښه خواښ یې ځکه ټیک ده چې هغه ماشوم راغټ کړی دی روزولی دی بیا یې واده کړی دی هغې نه ته د زړه ښځه په دې لحاظ سره ټیک ده چې د ښځې هم یو قرباني ده خویندې پرېښي رونې پرېښي مور او پلار راغلی بیا د ښځې په فطرت کې دا ده چې خاوند او ښځه بیا بچي بیا کور هغه لږ وایي چې زه لکه زما د فیملی خپل یو ګروت دي دلته کنفلکټ دی بیا که په یو کور کې درې هلکان دي او د هغې درې واړو ښځې دي او د هغې بچي دي او د دې درې ورونو نه اخري یو ورور دی دغه خوار په بیټک کې پروت دی د لا واده نه دی کړی نو دا اخري ورور او د مور او د پلار دا یو خپله ډله ده او دا درې واړه ښځې چې کوم د دې درې ورونو دي رنداریانې دا یو خپله ډله دی په خپل منځ کې یو کنفلکټ دا کنفلکټ د لاندې نه دې ذهني طور باندې زموږ معاشره دا ګروت ته نه پرېږدي تاسو په دې کیسهخوانۍ بازار کې لږ وګرځئ د اندرشیر ته ورشئ په دې پېښور کې ګیر چاپېره په دې چې کوم سړی درته ښکاره شو چې داسې ناست دی پوه شئ چې په ذهن کې دا په دې ټایم کې په کور کې پروت دی ښځه او د مور یې منځ کې سره څه جګړه ده دلته یو فلسفي ده ټیک شه هغوی دوی د دې په منځ کې یو کنفلکټ دی هغوی او دوی یس کومه جینۍ چې راواده شوه دې کور ته نو په دې جینۍ کې فطري طور باندې خپلې خویندې خپل مور او پلار او ورونه دا په دې ایکسټریم حده پورې ګراني او په کار هم داسې ده چې وي ولې چې هغه د هغې وړه راغټه شوي هغه چې راشي نو هغه چې کله بیا د خاوند د مور او پلار سره یو انګیجمنټ کوي یا د هغوی یو لایف انټراکشن کېږي نو د هغې په سنس کې د خاوند مخې ته هغوی لکه خپل مور او پلار او دوی لکه د الک مور او پلار د هغوی او د دوی په منځ کې ځینې معاملات داسې دي چې دا هم یو انډیویژول په یو ذهني ټینشن کې او په یو کنفلکټ کې اچولی دي د دې کنفلکټ په وجه زموږ ډېر زیات جنریشن ډرین شو که یو مور دا سوچ وکړي یا یو ښځه چې که دا سلطنت زه ځان ته راکاږم چې بس ته صرف زما یې نو ته خو به څه حده پورې یو ویل سکسیډ خو هغه ستا اولاد چې کوم ستا نه پیدا دی او هغه تا ته ګوري نو سبا چې ته هغه له ښځه وکړې بیا دا ستا سره دوباره د خواږې په صورت کې بیا کېږي چې څه کارې هغه برې به ایګزیکټلی په کار څه دي صبر کم چې نشته صبر نه ډېر کورونه وران شو په دې ټایم کې هر سړی د ځان سره سوچ وکړي د هغوی او د دوی په کیس کې او د هغوی او د دوی په کنفلکټ کې نه دی پروت دا ګاز او دا میدان ښځې که موږ وګورو نو ډېر زیات واقعیت موږ داسې ګورو چونکې په روزانه بنیاد باندې داسې وړې وړې روزنامچې هغه که مخې ته راځي نو په هغې کې یوه دا مسله ومي چې که د طلاق نوم وي خو په هغې کې دا مسله خامخا وي چې د کور نه خفه تلې ده او دا څیزونه چې دی اوس غواړي چې زه دې بیله شمه او ځان له کور غواړي دغه خپل چې کوم خاوند دی هغه دغه کور راویستل غواړي دا فطري عمل دی خاوندان چې څونه هازبنډ سي دوی له دا پکار دي چې دا انډرسټینډ کړي چې ښځه جهاله جوړول غواړي د هغې بچي دي هغه انسیکیور فیل کوي ځان دا چینچڼ او چینچڼه نه ده که دا تاسو په دې سپرلي کې وګورئ دا جهاله به چینچڼه جوړوي چینچڼ باچا دی اکثر له ګورئ دا د نري نري ډکي دا چینچڼ هزبنډ چې کوم دی دا باچا دی ټینشن ټول د ښځې پوښتنه همدغه چې کله ناکله د دې ښځې نوم څه غلطي وشي او دا اسمان په سر راواخلي چې بس اوس زه بیلتون غواړم زه په دې کور کې نه اوسېږم موږ بحیثیت پښتانه لږ اګریسیو یو بدګماني حرامه ده بدګماني شک هم ډېر کوو نو بدګماني او شک کې موږ لږ زر فیصله کوو داسې هم شوي دي
یو دوه د امونو په سر نه مالا امونه دوه ورونه ډېر خوشحاله په یو کور کې اوسېدل او ډېر بهترین پروګرس د کاروبار د هغوی روان. مشر ورور او کشر مشر ورور سره ګاډی او کشر ورور سره موټرسایکل و. مشر ورور سره ګاډی په دې و چې هغه په دفتر کې ناست و، په کار ده چې ګاډی وسره او د دواړو له ودونه کړي او د دواړو ښځې په یو کور کې اوسېږي او ابه هم ده او دادا هم دی په کور کې او ښه ژوند تېرېږي او لانجه په امونو شوه او داسې دړې بړې شو دا کور چې مړو ته پکې کیسه لاړه. بدګماني وړو وړو معاملاتو باندې صبر موږ نه کوو، بې صبره یو. د امونو څه قیصه ده؟ مشر ورور امونه راوړي د شپې ناوخته کور ته راشي، هغه دروازې کړپ واوړي واړه راپاسي چې دادا راغی. اکثر له زموږ په دې پښتنو کې واړه د دادا په انتظار او اکثر له دا میوه غوټه موږ راغستې که نه، تاسو ګورئ په دې موټرسایکلو خلکو تړلي کور ته یې سره راغستي، د شپې 1 بجې واړه راپاسي مال امونه. نو پلار یې ورته وایي چې امونه مې راوړي دي، خو دا لکه د شریکې کور دی، نیم تاسو وخورئ نیم د کشر ورور لکې دی، د هغه بچي دي، هغه ماشومان ضد وکړي بس هغه مور ته درسخان واچوي ویې خورئ او نیم امونه راغونډ کړي په ګوتۍ کې په فریج کې کښېږدي. چې سهار شي اوس سهار وختي په لاره لاس ګاډۍ والا تېرېږي، پیاز او ټماټر والا اجاڼۍ ذمهداري خدایي په دې کور کې دا مشره چې کومي د دې دا کاري چې د ګاډۍ والا نه دا ساګ او پیاز او ټماټر دا بس یو پخوانی روایت دی. نو هغه چېرته بار راوتېله چې جانۍ څه دې راوړي ورته ویل چې ملخودو ساګ دې راوړی وایه وایي راکړې 15 ګېډۍ. اوس اجاڼۍ په سترګو مړنده ده، اوس هغه 15 ګېډۍ ساګ یې راوړی دی په فریج کې، هغه امونو ګوتۍ د هغه ساګ د لاندې پټه شوې ده. اوس په کور کې کشر روندار د ذمهداري داره چې ته به د کور دا صحن ټول را جارو کې او کچن کې به لوښي ټول انځي. اوس سهار شوی شپې خو د دې مشر ورور بچو امونه خوړلي که نه، نو هغه هډوکي او پوستکي په هغه ډسبین کې پراته دي. اوس دا د صحن را جارو کړي دا ګن څنګه اوچتوي دې ډسبین ته ورواچي چې لاندې ګوري هله امونه پوستکي او بس دې ټایم کې دا جینۍ راپاتې جارو لړه کړي. زما خاوند په موټرسایکل ګرځي او دته موټر دی، دې ته نه ګوري چې خاوند په موټرسایکل ځکه دی ستا چې یو کشر دی او بله دار هغه وګرایي کوي د کاروبار هم شریک دی او د مشري سره ګاډی ځکه دی چې د هغه سره ګاډی نه وي نو د هغه نه څوک سودا کوي، تشپاڼي نه څوک سودا کوي، بزنس سټارټس هم پکار صحیح. د زما د خاوند سره موټرسایکل او دا په ګاډي کې ګرځي، تاسو امونه خورئ او زما بچي نهار ناست. اوس دې ته نه ګوري چې په سترګو ړانده شي په فریج کې پراته دي او بس بورۍ بستر راوچته کړي ولاړه شي د پلار او خاوند ته وایي چې بس دا شپه او دا ورځ بېلتون دی چې نه یې کړی که نه، نو نه راځم دی کور ته او خاوند هم بلوه شي چې والله دا رښتیا دي او ته په فریج کې پراته وایي والله کې ومنم. اوس به یې راوړي. نو کله کله ځینې معاملات زموږ په معاشره کې داسې وي چې یو کار پوه شو چې یاره بد در باندې ولګېدو لږ صبر کوئ، کېدی شي چې هغه کار هغسې نه وي چې څنګه موږ ته ښکاري. زر فیصلې ته مه ځئ، زر مه ځئ فیصلې ته، دا جلدبازي ښه نه ده. دا جلدبازي کول چې کوم دي دا اصل کې معاشره دا داسې موږ یو ایکسټریم لیول ته بولي چې دا نه ریورس کېدل بیا ممکنه نه دي. دا یو سایکولوژیکل فیکټر دی، دې دپاره پکار دی چې هسبنډس لږ دغه وکړي، کمپرومایز وکړي او ایکسپټ کړي. دا خاوند له غوسه ورځي چې په دې ښځې خپل خویندو ورونه ډېر ګران دي او زما مور او پلار ته نه ګوري، لہذا په دې اګریشن کې دا هایپرټنسیو شي او چې هایپرټنسیو شي دا ټارچر شي او چې دا ټارچر شي د ده سره په لاس کې چې کوم روزګار دی دا ولاړ دی. ښه دا د ټولنې د ګروت نه کېدو وجه دا ده چې کورنۍ شخړه ده په ذهن کې پرته ده او هغه د ده روزګار د ده چې کوم تکل دی هغه یې ودرولی دی. د ده بزنس هم افیکټ دی، که دا سټوډنټ دی دا افیکټ دی، که دا کاروباري دی دا ښکاره باندې ګورئ اړه مسله ښکاري نه. او دا دونه غټه مسله ده چې دې زموږ د معاشرې ارګنز داسې نیولي دي چې دا سره موږ ګروت ته نه پرېږدي، سټډي نه کېږي، ذهن کې څه پرېوځي نه. تاسو وګورئ که نه هر شخصیت کې نن سبا په دې بازارونو کې ګورئ یو هغه دغه نه هغه باروتو په ډېري چې ناستي دا هر څه دی، غوسه دی. د دې نشاته لاجیک دا دی چې هغه ډپرس دی. ډپریشن نشاته لاجیک دا دی چې په کور کې په هغوی او په دوی کې ګیر دی، دا ټیک وایي که دا ټیک وایي، دا مور مې ټیک وایي که دا ښځه مې ټیک وایي، دا ښځه مې ولې دا پې ګران دي دا پې نه دي ګران. اټس نیچرل. خویندې ورونه او مور ته د هغې نه دا ښځه نشي جدا کولی، ناټ اټ آل. اسلام هم موږ له دا اجازت نه راکړي. خاوند له غوسه ورځي ولې دته دا ګران دي او زما مور او پلار ورته نه دي ګران. د خاوند مور او پلار هم لږه غلطي کوي دلته، هغه دګي دا جینۍ مور هم لالچ کوي چې دا بچی خو زما ما راوړی ما راوځلی ما راغټ کړی، پلار له هم غوسه ورځي سخر له
چې ما ګټلې وه اوس به زه دې نه په کیسه ورکوم. نو سیستم دی، یو نظام دی. خواښې اوس خر له پکار دی دې ټایم کې دا خپل زوی پرېږدي چې ګرو شي، پرېږدي چې دا ګرو شي، په خوشحالۍ ور پرېږدی. که دلته خواښې اوس خر صبر وکړي او شکر ادا کړي چې ما بچی راغټ شو، د واده جوګه شو، اوس یې پرېږدی. نو ښځې ته د سړي چې کومه ښځه را به هم لږ سټسفیکشن کړي چې دا سلطنت خو زما دی او واقعي کې دا هغه دی. ښځه چاته ناست دی؟ هغه چې مور او پلار او وروڼه او خویندې پرېږدي او ستا کور ته راشي، دې نه غټه قرباني بله شته؟ نشته. البته که ښځه هم دلته لږ درګذر وکړي او خاوند ته ووایي چې دا د مور ده دا د پلار دی، زموږ نه هم بچي پیدا دي، هغه ټایم رایاد کا چې سبا ستا بچی واده وکړي او کډه کوډه د نه اوچته کړي او دوی چې بوډا ته په څه پوهېږې او راکه اوس ماله حصه او جایداد. بیا دا معاشرتي جمود دی، دا شخړه ده، په دې کې دننه ډېرې زیاتې کیسې شته په دې ټایم کې. اوس یو لیور دی او دا لالک دی، دا کالج ته ځي او د ده درې واړه ورونو ودونه کړي دي. نو دا په مور او پلار ډېر ګراني. مور او پلار د دپاره سټینډ هلي، خو مور او پلار ځینې ټایم کې غلط سټینډ هلي. مثال کې طور پر یو هلک دی فرسټ ایئر کې سبق کوي، کالج نه رالو، نو دا به د خپله بسته بیګ هلته لړه کړي، بوټان به هلته لړه کړي، جرابې به هلته لړه کړي. سمبخ کړي ایگزیکټلی. دا څوک خوري؟ دا پخلی څوک داسې کوي؟ دا اګریشن یا دا ټایپ رویه دا ټیک نه ده. دا رونداریان یې دته ګوري چې دته ګوره دا لا څوک دی او شریعت هم اجازت نه ورکوي. زما د ښځې زما د رور ما نه کشر دی، څه حق نشته. البته ښه اخلاق. ځینې معاملات په کور کې په کورونو کې دننه د دې ناواده کړي نه جوړ دي. خلک په الزام لګوي دی واده غواړي، ناواده کړي نه جوړ. هغه د روندار نه ایکسپیکټیشن کوي. روندار چې د لدارو پالي شکر وباسه لا به تا پالي د ده نه هم جوړ دی. ځینې کیسې د هلک د دې خاوند د دې خور نه مرانې دي. د هلک خور دا سوچ کوي دا خو زما رور دی، ښځه سوچ کوي نه دا خو زما خاوند دی. او دا تاسو خبره کوئ دا چې بیا کومه ناواده کړي وي په هغه کور کې هلته بیا ډېره زیاته مسله وي. ایگزیکټلی. دا ناواده کړي جینۍ او ناواده کړی هلک د دې روندار څخه چې کوم اټیچیوډ کوي، دا روندار په خپله هم هایپرټنسیو ده. دا نه ده په سکون کې چې زما دا رور ولې ګوتې راوړي او کش او دا لکه دا سیوان ولې راوړي، دا نه ده په سکون کې. ځکه دا ناواده کړی هلک او جینۍ چې دې روندار ته ګوري نو د دې کنسپټ دا جوړ دی چې بس دا خو د پلار د کور نه موږ راوسته، اوس به دا دلته جامې به هم د اینځي، لوښي به هم د اینځي، نوکره ده. دې ټایم کې د هلک او جینۍ له چې دا ناواده کړي دي که دا د روندار حق وپېژني چې دا خو د مور حیثیت دی د دې، دا نازول غواړي، دا د پردي کور نه راغلی د دلته دې ته لږ ایز ورکول غواړي، دې څه به لږ په معتبانه انداز کې خبرې کول غواړي. د دې جینۍ په موږ څه حق نشته. نو هلته هغه روندار خو هایپرټنسیو کېدو نه بچ شوه که نه، چې هغه د دې کیسې نه بچ شوه. خاوند چې د شپې کور ته راشي هغې ته خو سپاره خاوند خو د هغه نه تنګ دی، ولې د ښځې په هغوی په دوی کې پروت دی. خو دې کې زه یو ټکي استعمالوم او د دې ټکي که زه استعمال ونه کړم نو ما سره د دې الټرنیټیو بل څه ټکي شته نه. مونږ داسې تن ته چې هغه د ښځې خیال ساتي. زموږ معاشره کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه زموږ د پرابلمز ذریعه او حصه ده. موږ خو تربور ته هم د دشمن په نظر ګورو، تربور او د بیرې بوره. زموږ معاشره چې د دې کنفلیکټ نه روزي موږ به ګروت وکړو که نه. ګوره زما یو شاګرد دی که نه، او نارملي هغه اکثر له داسې چې کله کور کې جنګ جګړه وکړي نو زما خواله راشي او زه هغوی او دوی کې ګیرم سرجي چې هلک هم روزګار مې ډېر ټیک روان و. خلک ویلې واده وکړه الله به دې نور. ما واده وکړو زه خو ذهني طور باندې بالکل فریز شوم. مې ولې وایي ټول اوس په دوکان کې ناست هغوی او دوی. بله ډرامه ده. پهله به مې مور و پلار و، اوس
را سره یو کیسه بله داسې جوړه شوه چې د ښځې او د هغوی د فیملي یو بله کیسه مخې ته جوړه هغوی او دوی خور مې راشي یاره ته به بیلې غوږونه ډک کړي چې دا ستا ښځه ده موږ قدر نه کوي کور ته راشم مور مې راله په بیله غوږونه ډک کړي چې دا جینۍ وګوره د 11 بجو پورې وده ده که کور ته راشم ورور راته په بیله خبرې وکړي نو دلته هم په یو کنفلکټ کې شکار یم هلته هم په یو کنفلکټ کې شکار یم ښځه مې ډسټرب ده اخره کې موږ ښځه وایي چې بهتره دا ده چې موږ کور بیل کړو څنګه کور بیل کړو نو مل بیا و یو نیم کال وشو په دې کیسه کې پروت یم چې ته څه وکړو مل بیل که یو سیکنډ ورته ونه ګورې د کور نه چې په سکون کې نه یي ناکامه ولې موږ صرف فیصله وکړو بس دا د طلاق ریشو ولې دونه زیاته په طلاق کې د ښځې نه زیات کردار د لیورزۍ او د مور او د پلار او د خواښې بلکې د دې نورو ټولو کردارونو ډیر کردار دی د ښځې نه زیات لکه تنګ شي دونه که نه سټرس شي روزانه چې دی نو ټیکې لګي ایگزیکټلی موږ په معاشره کې دا ارګن دا جوړول غواړي we have to bring these things together in order چې موږ د ټینشن ریډیوس کړو ریلیکس د دې په اسانو ټکو کې راځو که نه تاسو ردی یو حل په خپل اوسني یو جواب کې بیان کړ چې ما هغه شاګرد ته ووایې چې یو سیکنډ ورته ونه ګورې که مسله ډېره زیاته ده نو کور دی بیل کا د دې راته په لنډو ټکو کې په دغه کې د خپل پوډکاسټ بیا راټولو چې حل یې آسان څه دی چې مور هم خفه نشي پلار هم خفه نشي کور هم خفه نشي او د هر کور دا مسله حل شي ځکه چې د دې نه مخکې دا خبره دا نه په ټلویزیون شوې ده دا نه چا په پوډکاسټ کې کړې ده دا نه په اخبار کې ډسکس شوې ده دا څه چې تاسو ویلې موږ ته شریعت هم دا وایي زوی له واده وکړه کور وله بیل کا او پرېږده چې والوځي ځینې پلاران داسې دي په کورونه کې چې هغوی خپل سلطنت د لاسه نه ورکوي لکه تاسو دا وایي چې د زوی په کور کې بیا کار ونه ساتلی شي ګوره جي دا شاهین نه دی موږ ورته باز وایو دا چې دا انډو نه دې بچي روزي که نه نو دې کې یو ټایم داسې راشي چې دا خپله وله دا پلار دې که ورکړي چې شابه سوالو ده زمونږ په پښتنو کې دننه پلار هم یو لحاظ سره زوی له واده وکړي خو لاسونه او خپې وله تړلي ډېر مسایل دام جوړوي زوی له دې واده وکړو بیلې کا پیسې مو له ورکړه جایداد مو له ورکړه ورته ووایي والوځه بچیه او که راپرېوتې زه ژوندی یم دا نه چې بیل مې کړل او بس اوس د خپله لاسه اکثر له بېلتون موږ په خفګانو بېلتون یو ښه عمل دی خو په خوشحالۍ پکار دی سخر لفظ چې کوم دی د خاوند چې کوم پلاري دا اکثر له بچو له واده وکړي خو بچي له اختیار نه ورکوي ریسپانسیبلټي with authority ذمہداری ولا ورکی اتارټي ولا نه ورکی اته پلار لاسته ګوري او چې ترڅو ژوندې مو جیدات کې تقسیم نشته ترڅو ژوندې مو دا کورسۍ در کوم نه د سره کدا کورسۍ د دکان دا او کدا افیس دا او کدا کاروبار دا زوی له ورکی ولې چې ال تسخر د انګور په یو حالت جنگ کې دی د انګور فطرت ته سلطنت زما دی سخر دې ته ګوري ښه ولا کې را نویني هغه خپل زوی ډیپرس ساتي چې زما لاسته ناسي دلته زوی نه ګرو کېږي زوی بېلتون نه کوي په خوشحالۍ کم پلار چې خپل زوی له واده وکړو 2 ورځې پس سمدستي د هغه ماشوم چې کم شرعي حق ته ورکوله کم شي لري چې تیار کړی ټرین کړی دی دغه میدان جنګ ته وروله که فیل شو دا بچی به بیا ستا راځي ته لا ژوندی بیا یې ټرین کا بیا یې سپروایز کا بیا ورکدي کا نو زوی دې کامیاب شو ښځه هم خوشحاله زوی د ښځې د کنفلکټ نه راووتو تاسو پوه نه شو چې بالکل دې کې دننه دونه فلسافیکل او سایکولوژیکل ایشوز شته د سخر نه مرانه ده هغه امپایر کورسۍ نه پرېږدي هغه تر څو پورې مړ شوی نه یم الله که تقسیم وکړي او د مرګ نه پس چې بیا تقسیم که محالي نو د هغې نه پس خو یو بله کیسه شخړه شته پاتې ده دا موجوده شخړه چې په کور کې روانه ده دا به څوک ختموي خاوند په انفریارټۍ کې دی
خاون وي ما ښځه راوسته ایم سوپیریر. خاون دې ته ګوري زه د پلار لاس ته ناست یم، د پلار دوکانچه کې ناست یم، دلته ډیمیج کېږي او په یو اشتعال کې راځي. چې کور ته راشي ښځه ورته مړه ته پلار لاس ته ناست هغه نور هم هایپر کېږي. بیا ځي د خور سره د پلار سره د مور سره جنګ کوي. جنګ په کور کې ونښتو که نه نو چې دې واده وله وکړو بیا لکه سمدستي پرېږده چې دا هلک خپله ټکر یې وخوري، پرېږده چې دا هلک مړی ژوندی وکړي، پرېږده چې دا هلک غم ښادي وکړي، پرېږده چې دا هلک لږ په دې پوه شي یو ذمهداري زما را په سر شوه، یو پردی خورنړه مې راوستې ده، زما بچي دي، زما کور دی، چې دا هلک ځان وپېژني. خو چې هغه ګوري چې دا خو له که نه ټیک دی او دا به کله دا کرسۍ پرېږدي نو پرابلمس هایپرټنشن، ډپریشن، اګریشن هلته نه سټارټ شي. ولې لفظ خاوند چې کله دا د دې ولیمې نه راشو او ولیما چې کله نکاح قبول ده قبول نو د دې نه پس یو فطري عمل دی چې خاوند او دا الله تعالی هم دا یو شی ورکړی خاوند له. ښځه د خاوند تابع ده. لکه خاوند چې څه وایي ښځه به مني که نه، خو بیا ښځې له الله دا اختیار ورکړی چې ستا بچي بیا ستا تابع دي، نارینه اولاد چې څونه دی. نو چې الله وله دا اختیار ورکړی دی چې دا به د ښځې مطلب دا دی ښځه به د دې تابع او د خاوند لږ یو سپیریر اتھارټیټیو پوزیشن دی. د پلار څوک دی چې دا یې کړکیچ کړی دی په کور کې په یوه کمره کې په یو سینګارمیز او په یو ډبل بیډ او یو څو صوفې او دغه ځای کې راغونډ کړی دی. ولې پرېږده چې ګرو شي، پرېږده چې کامیاب. ډېره زیاته مهمه شخړه او دا شخړه حل کول دا د وخت زما خیال دی چې د ټولو مسلو نه زیات دا حل دی. دا د رشیا او افغانستان، دا د پاکستان او د امریکې یا د هندوستان د هغې نه هم سیوا د هغې نه هم غټه مسله ده. د یو قوم ترقي او کامیابي که تل غواړئ وګورئ دا خلک خوشحاله څونه دي. موږ ټول خفه یو، هر سړی یقین وکړه ټول خفه یو. مور وایي زما نه بچی لاړی، ښځه وایي زما سلطنت، خر وایي ما ګټلی ده والله کې درکړم. دا مشر دی، دا کشر دی، دا ورکوټی دی. مور او پلار کله د کشر په سر سټینډ والي. د ورندار حیثیت ختم کی. ورندار مقام د مور دی. موږ خپلې ناواده کړي لور ته، ناواده کړي زوی ته وایو چې بس کویدن مې کړی ده او دا د پلانۍ لور به راواده کوم، ماشوم ذهن جوړي به ورندار به مې راځي. دا ذمه داره ده. جامې به هم راله اینځي، لوښي به هم راله اینځي، کپړې به هم راله تیری، بیګ به هم راله تیری، ډوډۍ به هم راکوي. دا تربیت خو د دې جینۍ او د دې هلک د دې ناواده کړي هم د مور او پلار کړی، چا کړی دی؟ او بیا جاړو په خپله. د دې معاملې سمپل حل دا دی. که موږ ګوره ملک د څه نه جوړېږي؟ ښځه او خاوند بیا خواښې او سخر دي، صحیح شو، بیا هغوی او دوی دي. دا یو سټرکچر دی که نه؟ هغوی د ښځې د اړخ فیملی او دوی د خاوند د اړخ. بیا د دې نه یو قومي تره تربور ته ووته کیسه، بیا یو قوم شو، بیا یو علاقه، بیا ضلع، بیا صوبه، بیا ملک. نو بنیادونو کې هم شخړې پرتې دي. سهار په موټرسایکل روان یم، په دې ټس کې پروت یم هوښیار ده به څنګه به دادا به کله د دې کرسۍ نه راکوزو. دادا وایي د هلک لا نه پوهېږي، ناپوهه دی، دا چې لږ هوښیار شي بیا به بیل کړم. دا به څنګه هوښیارېږي چې تا ځان سره ساتلی؟ پرېږده چې ټکر یې وخوري. اصل هوښیارېدل خو ټکره ده که نه؟ ما له یو سړی رالوجي ده، ستاسو خبرې نه مخکې چې بچي له مې واده وکړو، اوس دا بله م واده غواړي. ټول عمر مې سخته تېره کړه، مشکلات، ځمکه دله مې م کور واخیستو، دله مې م کور واخیستو. دا مشرې زوی لږ سرتېزه دی، لږ وران دی، روزانه یوه جګړه راوړي، چېرته دوکاندار څه لاندې وتی، چېرته د لاسګاډي والا څه لاندې وتی، شخړې او مسلې او کیسې راوړي. څه ورسره وکړم؟ مل څه کوي؟ وایه بچی وایي څه کوي زما سره په دوکان کې؟ مل ذمهداري ورپه سر کړه. وایي داسې شي دي. مل روزګار ورکړه. وایي هغه څنګه؟ مل دا راغټ شوی ستا په دوکان دی، وایه په دې پوهېږي، وایه مل لږه سرمایه درسره شته، وایه مل ورکولی یو 10 لک روپۍ. نو ما ته پته ده چې دا سرکوزی چې کوم دی دا یې نشي کولی. نو مل تا ته څنګه پته ده چې تا دا ازماو کړی نه دی؟
وای نه کنه بچی وای ته نه پوهېږې ما ته نو مل چې زه نه پوهېږم ما له راغلی سلی 11 لک روپۍ ورکړه دې هلک له ته چین ته ځې که نه کنټینر دې را ډک کړی ورکول 11 لک اپرچونټي کاست دی بس خیر دی ودې بیلي هلک به دګې نه چانس ورکړه ازما وکړئ دا بچي معاشره کې هم خوشحالي راشي ښځه مطمئن شوه چې دا بس پلار له خپله حصه ورکړه زوی مې دی ښځه به خاوند ته دوا کوي مور دې لږ برداشت وکړي چې دونه دې د اړه خوږېږي نو واده دې وله ولې کوو او ځکه ته دونه تکړه یې نو ستا خو هم خاوند شته که نه څنګه چل وکړو د فخر بابا له بله و په کور ډېر ښه په کور د دې د خواغې خپله لور چې کومه ده په دې به ډېره خفه کېږي او د خپلې انګور وایي رنګ دې ورک شي او دا یو داسې تسلسل دی چې لکه په دغه خواښې تېره په دغه انګور بیا چې کله خواښې شي بیا په هغې تېره به دا یو تسلسل دی د تاریخ نه په پیړو کې را روان دی خو تاسو چې کوم حل او دا ختمول قدرمنو د وخت مهم او یوازینی حل دی او پکار ده چې په دې باندې مونږ ډېرې خبرې وکړو او ستاسو رای هم په دغه کې شریکه کړو که هغه په وطن دی او که هغه مسافر دی مونږ ستاسو بهترینه رای د کومنټ په شکل کې به هغې ته سترګې په لار یو او په راتلونکي وختونو کې به مونږ په دغه شخړو په دغه مسلو باندې نورې بیا زیاتې ښه خبرې په دغه مقصد باندې هم کوو چې دا مسلې حل شي او زمونږ ځوانان زمونږ کل هغه د پرمختګ په لور باندې روان شي او هم د دې سره د اوسني پاډکاسټ کوربه امین مشاءالله ورکې اجازت علیم شاه صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه او تاسو ته خدای پامان